دین علاوه حکم ما لګولی دی پنجپیریان د خپل دغه عقیدې د وجې نه اعتقادي بدعتیان او ګمراهان دي. مولوي صاحب د ټولو نه اول خبره دا ده زمونږ او ستاسو سره اختلاف دی چونکې خبره په دې راغلې وه چې پنجپیري حضرات د عذاب قبر نه منکر دي. بیا د هغه طرف نه بار بار وضاحتونه صفایانې چې مونږ خو عذاب قبر بنو تاسو به مونږ باندې څنګه الزامات لګوئ. مولوي صاحب د دې ګڼ مثالونه تاسو وګورئ دې کتابونو کې راځي د عقایدو کتابونو کې شفاعت حق شفاعت حق دی. اوس ګوره مولوي صاحب مونږ هلته وایو معتزله د شفاعت نه منکر دي حالانکې هغوی هم دقه چغې وایي چې نفس شفاعت خو مونږ هم منو خو هغوی د شفاعت یو دغسې معنا کوي یو دغسې مطلب بیانوي چې په هغې سره د شفاعت نه انکار لازمیږي. سلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد. انتهایی محترمو اوریدونکو یقینا تاسو له دواړه طرف نه صدرانو خبرې واورېدې. زه اول نه به دغه خبره وکړم مفتي پیدا صاحب د هغوی ملګري ټول زمونږ دپاره محترم دي د احترام قابل دي مونږ د هغوی احترام لازم ګڼو خو د مخکې نه به زه یو خبره وکړم چونکې د ذات په حوالې سره به مونږ د یو بل احترام کوو انشاءالله العزیز په صحیح الفاظو به یو بل مخاطب کوو. باقي کم حده پورې زمونږ علمي مسله ده هغه حده پورې به انشاءالله العزیز کم څه زمونږ کتابونو کې لیکلی شوي د دې کتابونو کې لیکلی شوي هغې کې به یو بل سره جاري اوسېږو انشاءالله. مسله دا ټوله دنیا ته پته وه چې کوم ځای نه راغلی و په میډیا باندې مفتي پیدا صاحب یو انټرویو وراله بیا زما جوابي رد عمل خبره ډېره لرې وچلې د خلکو کتلې ده. دې وجې نه زه په هغې کې د مدعي حیثیت لرم دې وجې نه زه مفتي پیدا صاحب ته خپله دعوه وایم انشاءالله العزیز جواب دعوه به م ورنه غواړم هغه دعوه زه لیکلې م دوی ته ورکوم. نن 23 صفر 1444 2022 20 ستمبر. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوه د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند. د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې حیات عذاب او ثواب او سوال جواب د قبر د درې څیزونه حیات ژوند زندگی نمبر 2 عذاب او ثواب نمبر 3 سوال جواب د قبر کم چې د مړي نه کیږي د روح او جسد عنصري د روح او بدن چې ورته مونږ وایو د دنیا کې چې کوم جسم دی دغې ته مونږ وایو جسد عنصري دقه دواړو دپاره ثابت دی او زمونږ چې کوم د مقابل فریق دی مفتي پیدا صاحب مونږ چې ورته پنجپیریان وایو پنجپیریان ملګري د دغه حیات عذاب او ثواب او سوال جواب صرف د روح دپاره یا د روح او جسد مثالی یعنی یو بل جسم خیالي جسم د هغې دپاره مري او د جسد عنصري چې کوم دی قبر کې دفن یا په هر ځای کې پروت وي جسد عنصري چې د دنیا کې کوم بدن او جسم د دې دپاره دیو دا جسد عنصري دیو په حیات کې په عذاب او ثواب کې په سوال او جواب د قبر کې شریک نه بني انشاءالله ولې زه به هغه د کتاب په ثابتو مره کتابونه که په کوم ځای او دقه نظریه چې ده د معتزلو ده معتزلو کې بیا دوه ډلې دي یو خو مستقل صرف د روح دپاره مني لکه څنګه چې مفتي پیدا صاحب دلی جماعت اشاعت التوحید یوه ډله په دیو کې دغه ده دویمه ډله په هغې کې هغه ده چې هغه د جسم دپاره هم تسلیموي بقدر ما یتعلمو یتلذذو لیکن هغه بغیر د حیات نه انشاءالله زه مذاهبو په حوالې سره پیش کړم. په اشاعت التوحید پنجپیري حضراتو کې چې کومو ملګرو د جسد دپاره د عذاب او ثواب قول کړی دی هم هغه ځګې کې د روح د جسد دپاره د څه قسمه حیات د انکار کړی دی او عذاب یې ثابت کړی دی لکه د جماعت دپاره کوم چې معتزلو د یوې ډلې مسلک د انشاءالله العزیز به حواله پیش کوم. دین علاوه حکم ما لګولی دی پنجپیریان د خپل دغه عقیدې د وجې نه اعتقادي بدعتیان او ګمراهان دي. مولوي صاحب د ټولو نه اول خبره دا ده زمونږ او ستاسو سره اختلاف دی چونکې خبره په دې راغلې وه چې پنجپیري حضرات د عذاب قبر نه منکر دي. بیا د هغه طرف نه بار بار وضاحتونه صفایانې چې مونږ خو عذاب قبر بنو تاسو به مونږ باندې څنګه الزامات لګوئ. مولوي صاحب د دې ګڼ مثالونه تاسو وګورئ دې کتابونو کې راځي د عقایدو کتابونو کې شفاعت حق شفاعت حق دی. اوس ګوره مولوي صاحب مونږ هلته وایو معتزله د شفاعت نه منکر دي حالانکې هغوی هم دقه چغې وایي چې نفس شفاعت خو مونږ هم منو خو هغوی د شفاعت یو دغسې معنا کوي یو دغسې مطلب بیانوي چې په هغې سره د شفاعت نه انکار لازمیږي. مثلا اهل سنت والجماعت شفاعت څه ته وایي طلب د مغفرت ته چې په دې سره الله رب ذوالجلال د یو عاصي ګناهګار مغفرت کوي دغه ګناهونه معاف کوي. معتزله هغوی دغه رفع د درجاتو ګڼي په دې سره الله مزید ثواب ورته ورکوي په دې سره ګناهونه نه معاف کیږي. نو ګویا د اصلي مسلې نه انکار ورته ویلی شو یا دغسې ختم نبوت مسله ده قادیانیان وایي مونږ یې منو خو د ختم نبوت یو دغسې مطلب بیانوي چې په هغې سره د ختم نبوت د اصلي مسلې نه انکار لازمیږي.
او د دیو مثال هم ته نبراس راک د دیو مثال هم تاسو واخلئ دا زما سره نبراس دی مولوي صاحب ګوره معتزله دي هغوی هم د عذاب او ثواب د روح دپاره مني یوه ډله پکې د جسد دپاره نه مني بله ډله د جسد دپاره هم نه مني لیکن بغیر د حیات نه زمونږ علماو هغې ته منکرین ویلي د عذاب قبر نه دا تاسو ګورئ صفحه نمبر 209 ده وانکر عذاب القبر بعض المعتزله والروافض ولې دی وی وجه دا ده چې جسد د جماد دی لا حیات له ولا ادراک فتعذیبه محال د هغې دپاره حیات نشته دی د هغې دپاره عذاب محال دی ګوره هغوی د جسم دپاره عذاب نه مني زموږ په ټولو کتابونو د عقایدو کې هغې ته عذاب قبر نه منکرین ویلی شوي دي او بله ډله انشاءالله زه په مذاهبو کې هغه راولمه